مشر په داسې حیثیت شي چې د هغه په کور کې څوک نه اوري نو د هغه په کوڅه کې هم د هغه حیثیت ختم شي. چڼ وړي او روزانه نوې غویمۍ، کله یې زوی څه غویمه راوړي، کله یې وراره راوړي، کله چې دی لوسی راوړي او د مشر اورېدی کېږي نه. تاسو وګورئ زمونږ د پښتنو په معاشره کې په یو د معمولی کورنۍ کې چې مشر خبره کوي نو کشر هلته ګوف هم نه کوي. ولې؟ دغه مشر ناست دی نو کور هم تړلی دی. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. هر سړی یو راعي دی په یو محدود ځای کې. بیا د دغې نه وروسته وګورئ تاسو چې لږ زیات شي نو په محله کې یو مشري، د کلي یو مشري، او چې د هغه منلی کېږي کله په امن یي، په خوشحالۍ یي. همدغه رنګې دا جماعت دی. اسلام موږ ته یو عجیبه نظام راکړی دی. د الله پیغمبر صلی الله تعالی علیه وسلم د خپل جماعت د خپلو شاګردانو داسې تربیت کړی دی چې په کائنات کې د هغې مثال څوک نشي پیش کولی. داسې خلق پیدا کړي دي، داسې خلق تربیت د هغې تربیت یې کړلی. لکه زه کله کله سوچ کوم قرآن کریم کې الله وایي، دا تاسو ما په خطبه کې آیت وایي چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. درې اطاعتونه ذکر کړلی. اطاعت کوي د الله او د هغه د رسول و اولی الامر منکم، او تاسو کې چې اهل امر دي. په اهل امر کې د مفسرینو ډېر اقوال دي. هغې کې حکما سلاطین هم ذکر دي، عمرا هم ذکر دی، پاغی کے فقہا اور مجتہدین اور ائمہ هم ذکر دی. د دې اطاعت کوي. او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل بیاناتو کې دا وایي چې کله یو امیر منتخب شو ستاسې او بیا دویم پاسې وایي چې زیم، نو دا دویم چې دی دیکھا ډیر پرهیزګار وي خو وي، خو چې دی پاسې د پاسېدو ته مه پرېږدئ، دی بالکل سم روئ د همیشه دپاره. ولې؟ تاسو به وایئ چې یاره دومره غټ غټ جرایم یو سړی کوي، هغه دپاره دومره سخت حکم نه دی او د ده دپاره دومره سختي وکړه. دا ولې؟ وجه دا ده چې دی پاسې نو د دې نقصان د اسلام او د مسلمانانو د اجتماعیت ته دی. دا پاره کېږي او د الله د نبی تمام توجه په دیوا چې اجتماعیت د اهل ایمان او د مسلمانانو دا چې د تبا نشي، دا ګډوډ نشي. او بیا د صحابه کرامو زندگی ته وګورئ چې هغه په خپله زندګۍ کې په دې باندې څومره کاربند وو. لکه د الله پیغمبر تعلیم کې وایي، نبی علیہ السلام وایي من اطاع امیری فقد اطاعنی. ما چې یو سړی امیر مقرر کو او چا چې داغه اطاعت وکړو نو د زما اطاعت وکړو، او چا چې داغه نافرمانی وکړو نو د خو زما نافرمانی وکړه. ما درس شروع کړم دویم کال زه په اریپور کې، نو دونه کسان نو صرف رهایشي چې په یو جماعت کې پاتې کېده تقریبا 100 ته، نو موږ په هغې کې یو امیر مقرر کو. نو څه کسان د خامخا دی په سل ځای جمع کېږي، نو څه نه څه چل خو پکې کېږي. نو څه غویمه به راله، نو په هغې کې یو دوه ماله راله کور ته چې دغه شانتې چل دی. نو ما وی ماله ولې رالې؟ وی جي ستا نه معافي. نو ما ته خو تا څه نه دي ویلي، ما خو تا ته درس کړلی، زه کور ته راغلی ما، تا ورانه د چا سره؟ وی د امیر سره. مې د حق امیر سره زه ورشه د هغه نه معافي وغواړم. ولې؟ مې تا چې هغه ما مقرر کړی او تاسې لا نو چې تا د هغه نافرماني وکړه او د هغه نه باندې شوې، نو ته خو زما هم د هغه شوې که هغه څوک و؟ نو هغه چې په دې خبره پوه شو نو پاسې لاړ. هغه ته مې هغه رضا که د اسلام نظام اجتماعیت ته وګوره، حیران او پریشان بشي چې دومره بهترین تربیت د هغې نه باوجود په دې باندې عمل نشته. نن مسلمان تتر بتر روان دی، هر سړی یو دې غاړې ته روان دی، بل دې غاړې ته روان دی، کار کوي.
او د هیڅ شي نه څوک نه دي خبر چې کله منظم شوي او په اطاعت کې وي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سن 9 هجری دا نبی علیہ السلام هغه امیر حج مقرر کو چې حج بکیږي سکاله او ستا په امارت کې بکیږي تب امیر. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ چې لاړ نو شوس لګو خشره چې څو ورځې تیرې شوې چې د قران سورته براءت آیتونه نازل شو سورته توبه. نو نبی علیہ السلام حضرت علی رضی الله تعالی عنہ لدا آیتونه ورکړ او چې ته شاته نه په منډه ورشي ځان به ورسای او دا به د حج په میدان کې به دا اعلان وکي چې براءت من الله ورسوله د سورته توبه د آیتونه وای. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حکم غسته د پیغمبر او په منډه روان دي په ډېر تیزی سره راوړل صدیق اکبر چې ګوري حضرت علی رضی الله تعالی عنہ راغی نو صدیق اکبر زار داغه د سوچ تا فکر تا یو دم ورته وی چې یا علی امیر ام مامور. اول راته دا وای چې امیر ته امیر کړي او که ماموري کته امیر نو زدقه د دستبرداري مجستا په امارت کې چلےګم یا ته ماموري. د خبرو ته وګورئ تقریرونه نو دو جملې وی امیر انت ام مامور. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې بل مامور امیر ته ز مامور بس بیا ټیک تا اعلان به وکي. نو ګوره دې کې دې ته د اطاعت جذبه وي چې مونږ زمونږ د پاره پدې کې سبق شته او که نشته زمونږ د پاره پدې کې د تربیت سامان او اسباب شته او که نشته. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې د خالد بن ولید غوند انسان چې هغه ته د الله تور ویل کی د خالد بن ولید غوند بہادر انسان چې هغه وای نه په جاهلیت کې او نه په اسلام کې په دواړه دورو کې دا سه جنگ نشته چې خالد پکې شریک وي او هغه شکست شوی. ما په جاهلیت کې چرته شکست نه دی لیدل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې څنګه خلیفہ شو پیغام جاری کو چې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ سره معزول لے نه دا وی چې سره معزول لے خیانت کړل نعوذ بالله یا نور سره دا دې سره معزول لے خط چې راضی په عین موقع کې د یو سړی دومره قرباني وي د یو سړی دومره تاریخي پس منظر وي د یو سړی دومره لوی کردار وي چې هغه د پیغمبر په دې نظر ګوري هغه ته د ابو بکر صدیق غوند خلیفہ چې دی په دغه نظر ګوري او فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ راولګید هغه سکو معزول کو یو دم په سړی په ذهن کې دا سوچ راځي چې را جټکا خو به خړلی څه خو به زړه کې راغلی په دغه ټیم کې کې دی چې نورم راځم شي چې دا خو ډېر بد شي نه مونږ بل نه منو ودرېږه کلک شه دا به وی نه چې څنګه پیغام راغی وته معزول اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ هغه سره هغه امیر دی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ما د امارت د پاره نه مخکې دا مهنت اور کوشش کو او نه اوس کوم مخکې به مې چې څنګه کو په امارت کې مې کو چې امارت نه ختم شم معزول شم اوس بیا هم کوم. دې ته اطاعت جذبه وي. دا ګیله هم نه دا کړی دا شکوه هم نه دا کړی چې تاسو معزوله کړم دا خلک بس وای چې دی ولی معزوله کړل څوک به ما بدګماني کوي څوک به وای چې را دې خیانت کړل که نور څه کار کړل نه بھائی سره تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے هغه سره تسلیم خم کړو ولی باندې حکمرانی نه کوي هغه په پزړونو بادشاہي ولی نه کوي هغه په پزمکه بادشاہي ولی نه کوي چې دا غي داسې جذبه دا سه دغه اطاعتي او د فرمانبردارۍ ته وګورئ دلته زمونږ عجیبه کار دی مونږ یو کس ته امیر هم ویو چې دا مې امیر دی او بیا ورته ما د تا ورځ ویلي خو د زما دا نه دا منلې نو چې ستا ومنله خو نو امیر خو ته شوې که نه
زمون په ځل کې داسې کوي سړی دا څنګه امیر دې زمانه مانی نو باید الله بندا ته دا ټکی هم وي خو د دې په معنا هم نه پوه شوی او که موږ رائے پیش کو نو موږ خپل توهین ګڼو چې ما خو رائے پیش کړو زما پر رائے عمل نه دی شوی اوس زه شون پړسولی خپه روان شمه او وایي دا ستا رائے وه که ته امیر ویلو بیا به آرډر وستا پوه شوی او آرډر ته نشي کولی رائے پیش کا ها شاورهم فی الامر مشوره وشوه اوس تا اختیار ختم تعالی چې د امانتن دیانتن صداقتن په زړه کې سرای وغتا پیش کړه اوس امیر ته الله وی چې اذا عزمت فتوکل علی الله اذا عزمتم ټول ته دی چې تا رائے پیش کړه او ته پاغي کله کو درېګا احمد جمشید دری پور نه رائے پیش کړه هغه په پاغي خپل کله کوړای دا خور سټیس میسیو نو اذا عزمت فتوکل علی الله ملګرو زمون د پاره دا دی کې کمون په یو موټی شو او کار کو د امیر نه مراد صوبایي امیر نه دی د امیر نه مراد زما دا نه دی چې ذلی امیر بای دا د یو حلقي هم شته هم امیر دی زمون د علاقې یو بالکل جټ جاهل کس چابوتلو سروزیلا پوه شوي نو هغه بالکل انپړاو نغی ورتل ته جمعات کې وی چې بای چرته سو حاجت لزی نو دا بنوي چې باتروم ته زم دا بنوي چې لیټرین ته زم بای وای بچی تقاضی لزم ودا ورته وای نو هغه دا ټکه چرته یاد کړی هم نو اوس هغه ته حاجت پیش راغلی ولی اوس ویل نشي هغه ټکه دی شي جمعات کې تاویږي را تاویږي امیر خواله زی وای چې بیا سر ټکه بیا زی اوس منه ده چې به د اجازت نه بغیر به بار تللی نه شي وروستو راغی وایي چې یاره امیر صاحب خو هغه کار څه چې یو څه نو هغه پوه شو هغه وایي تقاضا یو بس حقه راغلی یو بس حقه راغلی هغه وایي ځه نو ګورئ ولې دا صرف دا ده لسته نه خو په هغې کې چې کله یو کس مشر شي نو د هغه تابعداري کوي ګورئ کار څنګه رواني خورېږي که نه خورېږي او چې کله ډېر خلک یي خو ګډوډي څنګه چې نن حضرت شیخ په درس کې وي بازار کې وګورئ څومره مخلوق دی انګو دنګو د بازار کې خو چې دا په نظم کې نه د دې مقصد عقیده یو نه نو د ماښام نه مخکې مار څه شړ پراته خوشي خوشي زی نه بازار نه بالکل د تسبو په دانو غوندې په یو تار کې تړلی او د دې کار دپاره نور څه مقصد هم نه دی چې یاره د څه د حصول دپاره نه د دوړ څه شي حصول دپاره نه چې د الله د کتاب خدمت وکړو په یو ښه نظم نو چې په دنیادارۍ کې د خلکو هغه حال دی پوه شوئ په یو چې د دنیا د حصول دپاره و یو مشر کې د هغه په ځان وژني یو سړی ته د دین د قیادت دپاره د قرآن د پیغام دپاره مشر کړی دی او هغه مشر نه مني او د هغه خبره نه مني نو کار به څنګه چلیږي نه چلیږي رونو موږ له به په دې سوچ راځي که موږ کار کول غواړو په دې معاشره کې د فتنې په دې دور کې موږ له به یو موټی کېدل راځي او یو موټی کېږو هم په دغې چې پس لسو کسو یو امیر دی دا لس به د هغه اتباع کوي دا به د هغې خبره مني او یو سړی اوس و چې دا د پیغمبر کو ما پیغمبر نه دی دا امیر دی دا تا ته د الله د کتاب او د هغه د پیغمبر د سنت د تشهیر په باره کې رائے او مشوره درکوي د قرآن او د سنت د خلاف خبره نه ده نو راځئ ملګرو موږ کار کول غواړو موږ محنت کول غواړو او زمونږ نه مخکې هم ډېرو خلکو وکړو موږ بس په دې میدان کې راکوز شوي یو تاسې او موږ ناکاره یو کمزور یو نالایق یو خو الله به د چا نه کار اخلي زه کله کله سوال کوم نو زه الله دا کار خو به اوس پیغمبر خو نوی نه راځي د چا نه به خو ته اخلې څوک به ورله ګوري د اسباب دنیا د یو کس نو الله چې بل پورته کوي نو خو جو زمونږ نه دا کار واخلي موږ په دې کار ولګئ
او مونږ په الله احسان نه کوو، د الله په مونږ باندې احسان دی. وزیر اعظم او صدر چې یو سړی د ګاډي نوکر کې دی او د ګاډي صفا کوي، نو دی هغه ته دا نه وایي چې وزیر اعظم صاحب ډېر لوی احسان مې د منې کړی، دا ګاډی مې دله شیشه کو، دا ټیرونه مې دله صفا کړي، دروازې دله کولام. بلکې دی چې څومره هم ځان ستړی کړي دی به هغه ته وایي ستا په ما احسان دی چې دې نوکرۍ کې دې اخیستی یم. مونږ چې څومره هم ځان ستړی کړو د الله په مونږ احسان دی چې مونږ یې دې کار دپاره منتخب کړي. هم زمونږ غوندې خلک دي په کومو ګندو کې اخته دي. نو عزیزانو ما دا یو څو خبرې چونکې زموږ درس کې شریک وم، دوی ماله د یو موضوع راکو، نو زما په ذهن کې زموږ خالي و ذهن وم چې څه وو. ما وی زه به یو څو بې ربطې خبرې خپلو ملګرو ته خپلو دوستانو ته وکړم چې هغه د دوی دپاره هم مشعلې را وګرځي، هغه زما دپاره هم مشعلې را وګرځي. ګورئ غلطیانې د هر چا په کور کې یو مشر یي، پلار یي، تره یي، نیکه یي، هغه کې غلطیانې نه ووایي، خو د هغه زامن د هغه وروڼه د هغه پلار غلطیانې په فیسبوک راخلیږم، د هغې اصلاح په فیسبوک کوي، هغه ښه د پلار کې غلطۍ وویني، پوه شوئ، خو په هغه پرده اچوي دغه اچوي. دا کوم هوښیارتوب دی چې یو سړی فیسبوک ته راغستی دی او کړسه کړسه د خلکو سرونو سره چې دی د سپي سر پې لګی او د خر پې لګی او په کوم آفت کې اخته دي زموږ ملګري او د نورو. مونږ له الله ډېر ښایسته کار راکړلی، مونږ به په خپل شهرت په دې ښایسته کار باندې کوو. مونږ به دنیا ته خپل میشن په دې طریقه ښیو چې مونږ د قرآن خدمت کول غواړو، په دې طریقه خپل تعارف کول چې یاره ما په فیسبوک باندې یاره د خلکو شکلونه بګړاو کړلي او ما کنځلې کړلي، نوم به د عالم لیکلی بره په آیډۍ باندې، تصویر به د یو لوی عالم د سپین ږیري لګولی او کته چې ګورې کار ته یې وګورئ د شیطان. نو زه کله کله زم دا ګډ شیطان دی. افسوس زه تاسو ګورم زمونږ شیخ بار بار په دې رد کوي چې د الله بندګان دې کار نه. دا الحمدلله دا هغه خلک کوي چې د هغو په لاس کې څه شی نشته، زمونږ په لاس کې قرآن غوندې کتاب دی، زمونږ په لاس کې د پیغمبر د سنت مشعل روان دی. راځئ مونږ به کار کوو، مونږ به محنت کوو. او قرآن کریم کې الله مونږ ته دا ویلي دي اما بنعمت ربک فحدث، لوی نعمت میں در باندې د قرآن کړه دې نو فحدث بیانوي، دا بیان کا اور سو قوم تا خپل پیغمبر ته الله وی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. بلغ صیغه د تفعیل دا، باب تفعیل نا امر دے، او پا باب تفعیل کے زور مشقت اور تکلیف والا معنی ہمی. خاصیات الابواب کے معنی دادا چی بلغ خپل زور پہ وہ لگوا، طاقت پہ وہ لگوا، صلاحیت پہ وہ لگوا، اخپل چی دے بہترین وقت پہ وہ لگوا کہ تکلیف در باندے راضی رادشی خو اور سوا دا اللہ پیغام دا اللہ قرآن بیان کا او کدا دیو نرسو پویش دا اللہ پیغام دے ندے رسولے. خلق چی سوئی دا غی اللہ سزا دے خلے ازاد دا، سوک دا چا پا خلے سوک لا سے خوی شی، سوک دا چا خلے بندولے شی، دا سوک نشی بندولے. خو یو کار دے کو بھی الحمدللہ روان دے اور دیر خر روان دے، او بیا د الله دا احسان دی چې په دې دور کې کوم کار الله رب العالمین د دې جماعت اشاعت التوحید و سنه د علماء د طلباء د مدرسین او د عوامو نواغس د دې مثال نشته په دې ځای کې. خلق ته د الله توحید بیان کو، چا د توحید لفظ نشو اغسته، وس الحمدلله خلق ځان ته د توحید نسبت کوي، توحیدی ځان ته وي، په دې فخر کوي. دا یو پس منظر دی، دا یو تاریخ دی، او مونږ به هم د دې نه لاړ شو، تیر به شو. نو مونږ څه کړي دي؟ مونږ به په دې مشن کې محنت کوو، کوشش به کوو به انشاءالله که نه به کوو. ستاسو عزم دی؟ بس دا زمونږ عزم دی. نورې خو ورځې د دوره تفسیر ختم شوې، دا اخرنۍ ورځې
شمس العادی سے مال اوس چټ راکو چې اوس عام خطاب شروع کا نو ما وخندل چې ما خو اراده مې زه به تاسو یو دوه خبرې وکړم نو اوس د عام خطاب ټایم هم نشته تاسو چې د خوب زنګي کنه نو دو ته مړو ته خو تقررونه نه کیږي ویخی بیا درته یو څو خبرې کوم صحیح ده نو ما عرض دا کوم ما آیت ویلو بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اور سوا پیغمبرا بیان کا دا قرآن ہے زما حبیبا او که قرآن دے بیان نکو نو زما پیغام ندے رسیدلے زما پیغام کا رسی ند قرآن پا ذریعہ برسی اگو رئی اے خلقو نن خلق چکم قرآن بیانے اصل کے دادا اللہ دا کتاب تبلیغم دغ دے دا دین تبلیغم دغ دے اصل کے چے سڑے قرآن شروع کی یو آیتنا دو آیتنا نا درینا یو سڑے سلور پینزا آیتنا بیانے دیتا تبلیغ ویلے کی گی یو سڑے چے دا بسم اللہ نا شروع کی او دا والناس پورے سار ناس تے ما خام ناس سے مازیگر ناستے گھنٹا دونا شپگ گھنٹے وہ گھنٹے دا روجے پا حالت کے لیا دے نماتا اوے دا تبلیغ دا دین دے او کن دے دا تبلیغ دے کن نو رازی کو قرآن بیان اولغواری قرآن ازدک اولغواری طول عمر پدے طلب کے کلا کلا سوچ کم امام غزالی رحمہ اللہ سومرلوے عالم دے سومرلوے امام دے ہمی تفسیر لکلے دے او کتابوں نے چھے اگورے نو دا عجائباتو نڈکتی جو رضے میں احیاء العلوم کا تو نو پا زڑ باندے یو بحث شروع کرے ہو او داغی عنوان قائم کرے ہو عجائب القلب دزڑ عجائبات نو عقل میں حیران شو چس دمرا زمانہ مخی دزڑ متعلق آغا معلومات او پزڑ کی دند چی دا منبع روح پا کمز کی او داغی شکل جوڑاول خود دغه امام غزالی رحم الله د جون یو لوی حصہ په فلسفه کې تیرا کړی و نو بیا به اخر کې سوي ویرونو عمر خو ما په فلسفه کې تیر کړی دی او د احادیث په باب کې ما سره ټوله کوټه سکی دي او داغه دلیل داغه اندازه د احیاء العلوم نه لګي چې پاغه باندې د تحقیق او د تخریج مستقل کتابونه لیکل شوي دا بغوی چې ما سره اوس کوټه سکی پاتې شي او بیا آغا وقت کی خیال را گئے زما شیخ درس کی وہی چھ مات الغزالی والبخاری علی صدری ہی چھ بخاری دا آغا پسینے باندے و آغا وفات شو خود عمر بیا آغا وقت تلے ہو زندگی تلے ہوا ما تاریخ کا تو دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دیر زیاد حیران شما امام ابن کثیر رحمہ اللہ گندی انسان چھ دا یو شاگر دا داغا اگر وہی کله چې د شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله جنازه وتا نو زه لاړم ورسېدم وی چې دې زمنګ نه جدا کی جیل ته تلو نو ګیره تور وا وی چې ما کله دغه میت ته وکاته نو وقد علاه الشیب په د بوډاواله ډیر زر غالب شوی ګیره سپینه شوی بوډاواله پر راغله وی دې مې پورته کو او امام ابن کثیر دی جملې ته وکي هغه وی ہوئی چی شیخ الاسلام وفات شو ولم یترک ولدن صالحا یدعو لہو زوی نو سلبی زوی نو چی یو زوی وی او دا پارای دوا کولے زکر چی اولاد نو خو یو جملہ بلے دی پسی ویلا اغیر دیر حیران کر وی لم یترک ولدن صالحا یدعو لہو ولیکن ترک امتا صالحتا تدعو لہو زوی نو خو یو پورا امت پری خیده دا سے خلق یو لوی امت تیار کرے دے چی اگر طول ورطا دواگانی کئی او پخبل کتاب کی لکی سید الخاطر کیم لکی
وی چې ستانه پیدا زوی یا به نافرمانی یا به هغه کار وکړي یا به ونه کړي. وی ما کتاب لیکلی اور کتاب دا د مصنف د پاره ولد مخلد دی، دا هغه زوی دی چې مریم نه دې ته وی خدمت دی. نو داسې انسان چې داغه تفسیر ته وګوري، داغه علم ته وګوري، عقل به دې وخوځېږي، د هغې نه باوجود د هغه دې حسرت ته حیران شوم چې هغه د وفات په وخت کې هغه وایي افسوس دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وایي چې افسوس دی چې ما خپل زندگی په نورو علومو کې نه وی وقف کړی. ما دا کوم وخت چې په دې نورو علومو کې لګولی دی، ما دا وخت هم د الله په کتاب لګولی وی. ما دا نور علوم چې زده کړي دي او بیان کړي دي او لیکلي، کاش چې ما دغه ټایم هم د الله کتاب د پاره ورکړی وی. نو د دې علماو باوجود د دې نه چې هغه مفسر و، محدث و، مجتهد و، د دې نه باوجود هغه دا حسرت کوي. نو زمونږ غوندې مونږ ټول عمر لږ صرف ته او نحو دی او منطق ته او په دغه کې تیر کو، دا څه دپاره؟ دا قرآن دپاره. د قرآن نمبر چې کله راځي نو سړی مړی قبر ته وي. علوم عالیه دې دپاره زده کوو او دې دپاره یو ورځ مونږ اوزګاره نه کوو. یو سړی صرف وی لګیا دی ټول عمر یې وی. زما استادو الله دې وبخي شیخ الحدیث ماته سبق وی موقوف علیه کې مشکا. نو یو بابا راغی سپین ګیری او راغی هغه ته کېناستو چې مولانا صاحب زه به مازدیګر نه پس راځم، ته به ما ته څه وایې؟ هغه وایي څه شي؟ ما ته به دا سلم ووایه او ما ته چې دی نو شره جامې ووایه. بوډا و. نو دی غوسه شو هغه ته، پاسه وی غرق شوي. اوس تا د مرګ وخت دی، اوس تا سلم راغستی دی، راغلی څه شي لی وایي د دې په دې عمر کې؟ وی به چې دا لږ کمزوري دي. هغه وی کمزوري دي، ته هم کمزوری، ځان ته نه ګورې دې عمر ته هوسې قرآن به کله وایي. نو هغه هلته مونږ په کلاس کې ناست وو، نو هغه یې ورټو، سم یې ورټو. بیا کېنه د الله بنده اوس دا ستا وه خو تا ته پکار وه چې تا د قرآن درس کولی او که کولی دی نو کم از کم دا خو دې ویلی وی چې زه اوس په دې وخت کې راغلم د الله کتاب زده کړمه. او مونږ کې دا مصیبت دی چې مونږ کله پټکې وتړو، سړی چې مولا شي نو بیا دی چې کله طالب علمۍ په طور باندې کېناسته دی خپل توهین ګڼي. نو شیخ صاحب ته ما ورته وی مې دا هم ډېره د عجیبه خوند خبره ده چې الحمدلله چې سړی فارغ التحصیل هم یې مدرس